الله الرحمن الرحیم فاصابهم الله پس جزا ورکړه الله تعالی دیتا بما په سبب د هغې سره قالو چې وویې دی جنات باغونه تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د اونو د دې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به اوسیږي په دې کې وذالک دا جزاء المحسنین بدله د نیکو کارو ده. سورة مائده آیت نمبر 85 ومه سپاره. محترمو مخکې آیتونو کې د دې اهل کتابو چې کوم محبت ته اسلام سره او د هغې تذکره کېده چې د دې نصاراو د اسلام سره د دې مسلمانانو سره څه قدر لګاو شته او په هغې کې یو هغه نجاشي بادشاه و چې پیغمبر علیه صلات وسلام باندې ایمان راوړی او حضور علیه صلات وسلام په ده باندې غایبانه جنازه هم کړې ده. ګورې ښه غایبانه جنازه هم کړې ده خو غایبانه جنازه څنګه وه الله تعالی حضرت جبریل علیه صلات وسلام راوړی نو جبریل علیه صلات وسلام دی حضور علیه صلات وسلام ته حکم وکړه چې یا د الله پیغمبره وی په دې نجاشي بادشاه باندې جنازه کول غواړي نو حضور علیه صلات وسلام ته وی او نو علما ذکر کوي وی حضور علیه صلات وسلام ته د دې نجاشي بادشاه دا چې کم نعشو دا ورته مخامخ پروت دا ورته ښکارېده او جنازه یې پرې کړې ده. ٹھیک شو جی. والذین خلق کفروا چې کافران شوي دي وکذبوا تکذیب کوي دی بآیاتنا د آیتونو زمونږه اولئک دک خلق اصحاب الجحیم دوزخیان دي. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تحرموا حرام مګڼئ تاسو طیباتی پاکیزه څیزونه ما حل الله لکم چې حلال کړي دي الله تعالی ستاسو دپاره. نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی که نه چې په مخکې رکوع کې د یهودو او د نصواراو مذمت ذکر شو چې دا یهود او نصوارا دی به حرام څیزونه به حلال ګڼل او حلال څیزونه به دا به په خپل ځان باندې خود به خود د خپل طرف نه حرامول ښه. نو په دې رکوع کې منع کوي مؤمنانو ته چې ای مؤمنانو ګورې تاسو په خپل ځان کې د یهودو د نصواراو دا صفت مه پیدا کوئ. تاسو چې کوم څیزونه الله حلال مقرر کړي دي هغه به حلالي په خپل ځان حراموئ ما خو چې کوم څیزونه الله حرام کړي دي که نه هغه حرام وګڼئ د خپل ځان دپاره حلالوئ ما ښه. ٹھیک شوه جی. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تحرموا حراموئ تاسو طیباتی پاکیزه څیزونه ما حل الله لکم چې حلال کړي دي الله تعالی ستاسو دپاره ولا تعتدوا تجاوز مه کوئ تاسو ان الله بېشک الله تعالی لا يحبون خوخي المعتدين د حد نه تېروتونکو لره چې څه کوي د حلالو او د حرامو په مابین کې د خپل ځان نه بدلون راولي ښه. وکلو خورئ تاسو مما دا څه رزقکم الله چې رزق درکړی الله تعالی تاسو ته حلالا حلال طیبا او پاکیزه واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه فی تحریم ما احل الله چې کوم څیزونه الله حلال کړي دي د هغې د حرامولو په وخت کې د الله یره په ړه کې پیدا کوي ښه. الذي هغه ذات انتم چې تاسو بي په دغه الله تعالی باندې مؤمنون ایمان راوړونکي نو به کې دا ضمیر راځي د بحبه یا بکتابه چې د الله تعالی په کتاب تاسو ایمان راوړی دی ښه. لا یؤاخذکم الله نه نیسي تاسو لره الله تعالی باللغو فی ایمانکم پاغه لغو قسمونو ستاسو کې ځکه ما درته ویلي وو چې قسمونه په درې قسم لدي یو ته یمین لغوه وی یو ته یمین منعقده وی او دریم ته یمین غموس ویل کېږي ښه. نو د یمین لغوه کیفیت دی که نه چې د انسان د خولې نه بلا اختیار د قسم دا کلمه اوځي د قسم د خوړو اراده نه کړي نو دقې ته یمین لغوه وی. ٹھیک شوه. یمین منعقده دی ته وایي که نه چې انسان په یو خبره باندې قسم وخوري چې یاره دا قسم ده چې زه به آینده کې دا کار نه کوم او یا قسم وخوړه چې آینده کې به دا کار کوم او ویې نه کو
نو علماء کرام ذکر کوي وای کچر تدې په خپل قسم پورا نه کنا نو په د باندې به کفاره راځي خدا د یمین منعقده په شکل کې ښا او دریم نمبر دی چې هغې ته یمین غموس ویل کېږي ښه او د یمین غموس په صورت کې په دې انسان باندې نه پې کفاره شته خو ګورې سزا یې ډېره خطرناکه ده الله به وله په جهنم کې غوپه ورکوي ښه او د جهنم یوه غوپه چې کمه ده که نه نو د دې کم از کم مقدار 1000 سال دی نو چې بس 1000 کاله د جهنم په دې منځ کې داسې غوپې وی که نه نو بس هغه بیا ډېر دردناک کیفیت دی ښه او یمین غموس دی ته ویل کېږي که نه چې انسان ته پته وي چې زه په دې کم کار باندې قسم خورم دا زه په خپل قسم کې دروغجن یم او دی بیا هم قسم خوري که نه نو دقې ته څه وایي یمین غموس ورته وایي نو د یمین غموس په سزا چې کم دی که نه هغه ډېره خطرناکه ده الله دې زموږ حفاظت وکړي او آخرت کې خو سزا ټیک ته په خپل ځای باندې خو ګورې اوس یې الله دنیا کې هم خلقو ته ښایي دنیا کې الله خلقو ته ښایي چې چا په ناحق قسم خوړلی په دنیا کې الله تعالی د دې خلقو دپاره یو عبرت ګرځوي چې څوک په دروغه په ناحقه باندې قسم خوري نو ګورې ځان به د قسم نه ساتو ځکه قسم نه په حقه ښه دی او نه په ناحقه ښه دی که په حق یې خوري که نه نو ستا حق دی او که قسم خوري نو رزق پرې تنګېږي او که په ناحق یې خوري نو بیا به څه کېږي بیا به د قبر تنګېږي نو د قبر د تنګۍ نه د الله زموږ حفاظت وکړي ځکه قبر هغه مرحله چې ځان ته مخې ته کوي که نه نو هسې د دې انسان وارخطا شي ښه جي ولکن یواخذکم لیکن مواخذه بکوي ستاسو بما په قسمونو باندې عقدتم الایمان چې محکم کړي وي اراده کړي وي تاسو د دقې قسمونو نو فکفارتو پس کفاره د دقې قسم اطعام 10 مساکین روټۍ ورکول دي لسو مسکینانو ته عداء وعشاء سحر او ماښام 2 ټیمه به لسو مسکینانو ته څه کې روټۍ به ورکې من اوسط ما تطعمون دا اوسطا چې تاسو خوراک ورکوئ اهلیکم اهل عیال خپل ته او کسوتهم یا کپړې ورکول دي دوی ته او تحریر رقبة یا آزادول د څه دي د غلام دي فمن لم یجد پس هغه څوک چې طاقت نه لري فمن لم یجد پس هغه څوک چې طاقت نه لري د دقې کفارې نو فصیامو پس روجې نیسلي 3 ایام 3 ورځې پرلپسې بیا به 3 ورځې مسلسل روجې نیسي نو علماء کرام سره متتابعتون قید ذکر کوي ګورې چې 3 ورځې به روجې نیسي خو پر پی در پی به یې ٹھیک شو نو الله به ستا د قسم کفاره ادا کیږي خجی ذالک دا کفارة ایمانکم کفاره د قسمونو ستاسو دا اذا حلفتم کله چې قسمونه وخورئ تاسو وحنستم او په دې خپل قسم کې څه شئ حانس شي واحفظوا ايمانكم حفاظت کوي د خپل قسمونو كذلكم ذكرنګي يبين الله بیان الله تعالی لكم تاسو آیات احکامات خپل لعلكم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر باسئ د نعمتونو د الله تعالی یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو انما الخمر بشک شراب والمیسر او جواری والانصاب عبادت د بوتانو او نظر د هغې په نوم باندې منل والازلام او تقسیم ول د غوښو په څه باندې په غشو باندې رجسون ګندګي دا من عمل الشیطان دا عمل د شیطان نه دي نو فاجتنبوه ځان وساتئ تاسو من هذه الاعمال د دقې کارونو نه ځان د شراب نه ځان وساتئ د دې جوارۍ نه ځان وساتئ لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ انما بېشکه خبره دا ده یرید الشیطان اراده لري شیطان ان یوقع دا چې واقع کې بینکم ستاسو په منځ کې العداوة دشمني ځکه چې یو سړی شراب وڅکي نو خامخا دی بیا په خپل ځان نه پوهېږي بس چې د خولې له سره الل نو د خولې له سره الل لکه یو سړی و که نه نو د دې اوړي کې بعضې دا نوجوانان چې که نه نو دی مختلفې نخرې کوي نو چې ته زموږ په دې کلي کې څه نوجوانان وو که نه نو هغوی د دې بنګو نه هغه یو شی جوړېږي ټنډایي ورته وایي که څه ورته وایي ټنډایي چې کوم ده نه هغه یې جوړه کړې وه نو چې ویس کله که نه نو چې کله کور ته رالی نو مور ته مخامخ کېناستوې مورې
وی دا مخامخ وی دا چې دیوال کې وی دا سدي پخوا مشرانو به اکثر په دې دیوالونو کې به غدری جوړول لوښي وی پکې کېښودل ښه دا سدي وی دا درې دی که نه لوښي پکې پراته دي وي ښه د دې دري نه وی دا لوښي لرې که مامور ورته ویلې بچې څه کوې پې وی زه پکې کښېنم هګۍ پکې اچوم ښه ٹھیک شو نو مطلب دا دی کنه چې دغه ټیم کې بیا د چې یو سړی دغه شی اوس کي کنه د عقل بیا کار نه کوي دی بیا چې کوم نه په خود بود باندې نه د خولې له چې څه راځي نو وخت کوي ښه نو چې ته یو سړي ته هغه بد خبرې کې د یو سړي په مخ کې ته چې کوم نه هغه ناروا الفاظ استعمالوي نو خامخا دغه به په زړه کې خیرې راځي داغه زړه به چې کم نه بدیږي نو خامخا جنگ جګړه به جوړیږي نو اسلام خو د معاشرې د استحکام د دې د اصلاح کوشش کوي کنه حجی ان یوقع دا چې واقع کی دا شیطان بینکم تاسو په مابین کې العداوه دشمنی والبغضاء او بغض بالحمر په ذریعه د شراب سره والمیسر په ذریعه د جواری سره ځکه جواری کې چې یو سړی پیسې وایلی که نه هغه بیا چته مازغه کار کوي هغه بیا هر سهار سوی ښه هغه جنګ تم تیاري هغه ډس تم تیاري هغه جګړې تم تیاري ښه د صفا جواری دا او د دغه کې نه به ځان ساتل غواړي اکثر انن سبا دا شی چې کوم دی ډېر زیات عام شوی دی ښه نن سبا ډیر زیات اکثر په دې موبایلو کې دا مختلف قسم ایپونه راوتي دي که نه نو بس په هغې کې پیسې پې ولګوي نو پیسې پې ولګوي نو بیا چې کوم نه څوک دی نه څوک وایي یاره دومره به پکې وګټلي دومره به پکې وګټلي حالانکې دغه صفا جواري ده اسلام ګوره د دغه کیسې روکتام کړی ده د دې چې کومه ګټه ده دا حرامه ده ښه تمام بس دغه شی حرام دی د حرامو نه بځه او خصوصا چې کوم دی دا خلق بس نن سبا پیسو پسې لیونی دی نو بس په هره طریقه چې حرامي دي او بل چې کوم نه جواری دي سود دي خو چې پیسې حالانکې پیسې ډېرې نه د الله تعالی نه حلال غواړئ برکت پکې غواړئ الله تعالی به پکې د الله له طرف نه پکې برکت وي که نه نو په لږ څه باندې به ډېر کار کېږي وَيَصُدَّكُمْ او دا چې منع کي تاسو له عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه وعن الصلاة او د مونځ نه فهل انتم پس ای تاسو منتهون منع کېدونکي د دې نه واطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله تعالی واطیعوا الرسول تابعداري وکړئ د پیغمبر د الله تعالی واحذروا ځان وساتئ تاسو د مخالفت د دې دواړو نه فإن تولیتم پس که چېرته مخ واړو تاسو د چا د تابعدارۍ د الله او د الله د پیغمبر نه فاعلموا پوه شئ تاسو انما چې بېشکه خبره دا ده علی رسولنا په ذمه د پیغمبر زمونږ البلاغ المبین رسول د احکامات واضحه دي پیغمبر به صرف د الله حکم رسوي باقي نور چې کوم نه جزا او سزا هغه به په تا ډیپینډ کوي ښه ليس على الذين نشتر پای خلق باندې آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات وعملونه کوي نیک جناح سګنا فيما پاس کې طعمو چې خوراک کړی دی قبل التحریم د دې حکم د دې حرمت د حکم دراتلو نه مخکې چې دی د کوم شوي دي که نه اذا متقوا په وخت کې چې دی ځان بچ کوي د شرک نه وآمنوا ایمان یې راوړه په الله د الله په پیغمبر باندې وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي ثم اتقوا بیا یې ځان وساته د چا نه د دغه حرامونه وآمنوا ایمان یې راوړه په حرمت د دغه شیزونو باندې ثم اتقوا بیا یې ځان وساته د ټولو محرماتونه واحسنوا او بندگی وکړه د دې الله تعالی والله تعالی يحب المحسنین خوښوي نیکوکارو لره علماء کرام ذکر کوي هغه خلق چې کوم څه دي د الله تعالی وحدانیت منونکي دي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لیبلونکم الله خامخا ازمایش پکوي په تاسو باندې الله تعالی بشیء پس څیز سره من الصید د ښکار نه تنالوه چې رسیږي دې ته ایدیکم لاسونه ستاسو ورما حکم او غچ ستاسو نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی که نه
چې په مخ کې رکوع کې ابتلا بمنع الشراب چې ګوره شراب در باندې حرام دي الله در باندې امتحان وکړه په دغه کې باندې. اوس دلته کې ابتلا ده بمنع الصید الحرم چې د حرم په حدودو کې بدن نه تاسو ښکار به نه کوئ. د حرم په حدودو کې به ښکار نه کوئ. علما ذکر کوي وایي دا شراب چې وکنه نو دا د عربو هغه بهترین هغه فیورټ مشروب وخه او هر دعوت کې چې کم دی کنه علماء لیکلي دي وایي د شراب او د حرمت د مخ کې یو دعوت چې به وشو کنه او هغې کې چې به شراب نه وکنه نو هغه به دعوت نشه ګڼلی هغه دعوت نشه ګڼلی ځکه د شراب دا به لازم او ملزوم دا به لازم او ملزوم ګڼلی شي. خو چې کله د شراب او حرمت رالی کنه نو صحابه کرامو ګوره دې ته ونه کتل چې یاره سبا به شي او بیا به شي بس ټول عمر دی بیا به شي نه بلکې علماء لیکلي دي کنه حضرت انس صاحب د حضور علیه السلام صحابي دی وایي خپل کور ته چې لړم وایي ابو طلحه صاحب سره پسو په بیټک کې چې کمدنه کسان ناستو وایي هغه لګیاو د شرابو جامونه ورته ډکو نو وایي چا چې کمدنه دغه جامې خولې ته ور اړولی چا ترې ګوټ کړی چا چې کمدنه هغه دغه جامې خولې ته ور نږدې کو چې حضرت انس صاحب ورسېدو وایي د الله پیغمبر باندې الله وحی نازله کړه او د شراب او د حرمت حکم وی رالی نه دا یې ونه کړل چې ګینې یاره دا کم ګوټ چې مو خولې ته کړی چې دا اوس کو نه چې کم خولې کې ګوټ و که نه هغه یې توی کو او چې کم یې تیر کړی و نو د خپل حلق ته ګوته وردن نه کړه چې هغه څه شي هغه راوځي هغه الټی شي چې ګینې د الله د طرف نه حکم د حرمت چې راغلی دی چې د هغې نه پس د الله د حکم خلاف ورزي زموږ نه ونه شي. یو علماء لیکلي دي که نه یو صحابي وایي چې کله د شراب او د حرمت حکم رالی که نه وایي د مدینې منورې دا لارې کوڅې چې کوم نه وایي د دې شرابو نه ډکې به به یې دی شراب ځکه چې یو شی د انسان هغه شی هغه محبوب ترین چیز وي که نه نو هغه هر څوک بیا ښه ساتي او ډېرې ساتي نو چې کله حرمت رالی صحابه کرامو هغه فورا توی کړل کوم دی لا یبلونکم الله خامخا ازمایش بکوي په تاسو باندې الله تعالی بشین پس څیز سره من الصید د ښکار نه تنالوه چې رسیږي به دې ته ایدیکم لاسونه ستاسو رما حکم او غشي ستاسو لیعلم الله دا چې بیل کې الله تعالی من چا لره یخافه چې یریږي د الله تعالی نه بالغیبی په غیبه فمن اعتدا پس را چا چې تجاوز وکړه بعد ذلک رستو د دې نه فله پس در د پاره عذاب علیم عذاب درناک دی. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو لا تقتلوا الصید مقتلوی تاسو ښکار لره وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په حالت د احرام کې نو د اوچ ښکار څه دی دا منع دی. ومن قتله واچا چې قتل کمنکم لتاسونا متعمدا قصدا عمدا فجزاؤ پس بدل دا مثل ما قتلا پا مثل داغا چی قتل کڑوی دو من النعمی دا چار پایانونا یحکم بهی پیسل بکی پدی سرا سوا عدل منکم دا مسلمانان عادلان کسان دا تاسونا یو سڑے چی سمر مقدار یو ساروے یو زناور چې کم در هغه ښکار کړی د هغې په مقدار باندې به څه کوي دم به ورکوي په د حرم په حدودو کې دننه ٹھیک شوه. اوس د هغې څه دی د هغې مقدار علما کرامو مختلف مقادیر ذکر کړي دي او انشاءالله په تفصیل سره به بیا بل په سوره انعام کې راځي. هدیان هدیه دا بالغ القابتی رسیدون کی قابی تا حرم تا او کفارتو یا کفاره دا طعام مساکین روٹی ورکول دی مسکنانو تا او عدل ذالک سیامن او عدل ذالک یا مساوید دی سیامن روجی دی سلی لیذوقا دا چوسکی دے وبال امرہی سزا دا دق خپل کار فعف اللہ معافی کری دا اللہ تعالی عما سلف اغا چی مخی کری دی تاسو دا دی حکم دا نزولنا ومن عاد واچا چی واپسی اکڑا فینتقم اللہ پس عذاب ورکی اللہ تعالی من ہدتا واللہ اللہ تعالی عزیز غالب دا انتقام بدلی غستن کرے چکم سڑے قستن عمدن دا اللہ حکم ما تیخا احل لکم حلال کرشی بیدستاسو دا پارا سید البحر غخکار دا چو
د دریاب وطعامه خوراک د دی متاع لکم فائدہ رستاسو د پاره ولسیارتی او د پاره د مسافرو چې کوم لکه پخوا ټول سفرونه چې کوم بکیدل کنه هغه به دریابي سفرونه وو. اکثر خلق چې به حج لتل کنه نو په هفتو باندې با په دې اوبو کې دنه چې کم نن هغه د سفر وراتو. نو شریعت اسلامی حکم کړی دی چې یو سړی سفر کوي نو دله د اوچ ښکار دی خو د دې اجازت نشته، خو که چېرته د مې ښکار کوي نو دا وله څه دی جایز دی، دا دی خوري خجي. وحرم ذلك حرام وحرم عليكم حرام کړه شوی پتا سو باندې صید البر اخکار دوچی ما دمتم حرما ترکمی پوری چی تاسو په حالت احرام کی. واتقوا الله الذي يرجى الله تعالی اغذاتنا الیه دغی الله تعالی طرف ته تحشرون تاسو ټول و جمع کول شي د الله نه ویریږي د الله تعالی چې کوم حکم درته د ښکار د نه کولو کړی دی کنه ګوره هغه حکم برقرار وساتئ. جعل الله الکعبة ګرځولی دی الله تعالی کعبې لره البیت الحرام اغا بیت الحرام اغا زید حرمت والا قیاما ذریعہ دا قیام دا للناس دا خلق دا پارا والشهر الحرام میاشت محترمی والهدیہ او قربانی. نو علماء کرام ذکر کئی قیام دا دنیا دا نظام دا برقرار او دا چلیدو دا پارا د خانه کعبه موجودگی چې کم دنه هغه دا ضروری ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کړه وای زسیم وای ما تخ او خول شو چې یو مندری قد والا او غټو غټو پندو والا یو حبشي چې کم دنه هغه را روان دي د باندونه اوراله او دا خانه کعبه سکړه دا روانه کړه د دې دا چې کومه ګټي وی کنه وې دا سمندر ته وګرځولې. نو علماء کرام ذکر کئی وی چکلا دا دی خانہ کعبی دا تعمیر ختم شو دا دی خانہ کعبی دا چکم کوٹا دا چکم خانہ کعبہ دا چکلا روان اکڑی شوا نو بس تو دنیا دا نظام با اللہ تعالی بیا ختمی خواہ دنیا دا نظام با اللہ تعالی ختمی. علماء کرام ذکر کئی وی دا دی دنیا آغاز هم دا دخ کی مکی معظمی د محمد د دی بیت الله شریف او د دک مقام نه د دی دنیا آغاز هم شوی او د دنیا اختتام به هم په دغه کې ځای کې کیږي. ٹھیک شو کوم دی والشهر الحرام میاشت محترم والهدی قربانی والقلائد او قلائد ذالک دا لتعلمو دا چی ذالک دا خبر لتعلمو دا چی پوچی تاسو ان اللہ چی وشک اللہ تعالی یعلمو پوئیگی ما پا اغا مصالح من دی پی سماواتی چی پاسمانونو کی دی وما فی الارض واغا چی پسمکا کی دی وان اللہ بشک اللہ تعالی بکل شین پار یوسید بند علیم علم لرن کدات تے اعلمو پوچی تاسو ان اللہ چی بشک اللہ تعالی شدید العقاب سعذاب ورکون کے دے وان اللہ بشک اللہ تعالی غفور بخون کے دے رحیم مہربان دے. مال الرسول ندی پزمر پیغمبر الا البلاغ مگر رسول دا احکاماتو دی واللہ اللہ تعالی یعلم پوئیگی ما پاس باندی تبدونا چی دائروی تاسو ما تکتمون واغا چی پتون کی تاسو. قل وتو اے نبی علیہ السلام لا يستوی ندی برابر پنید اللہ تعالی الخبیث اغنا پاک عمل والطیب و پاکیز عمل دا مسلمان ولو آجبکا اگر چی خوشالی تعالی راب کثرت الخبیث اگر دیر والد ناپاک سیز فاتقوا اللہ پسویری گید اللہ تعالی نا یا اولی الالباب عقل مندو لعلکم تفلحون دید پارا چی تاسو کامیاب شئی. نو علماء کرام ذکر کئی دا آیت چکم دکنا دا آیت بہترین او یو زبردست نسخه ده د څه دپاره د دې دپاره چې د کمې ښځې خاوند چې کوم دی که نه هغه بهر چې کوم دی هغه په نورو ناجایزو تعلقاتو کې مبتلا وي. ټیک شوه په نورو ناجایزو تعلقاتو کې مبتلا وي نه د هغې ښځې دپاره دا عمل چې کوم دی هغه شروع کي څه چل کوي 101 مرتبه
101 مرتبه دا آیت ته چې کمدن سحر او ماخام وای د خوراک شی چې د کم سیز هغه خاوند په شوق باندې خوري کنه په هغې دی ولا شوف کوي ان شاء الله الله به د دې ناجایزو تعلقاتونه به الله منع کړي. ښه پوهېږئ تاسو؟ نو قل لا يستوي الخبيث والطيب دغه یو آیت دی. خو دې سره به څه کوو؟ دې سره به زه درته یو عمل نورم ښیم. ښه نور به هم درته ښیم. دا پورا آیت دی جی، دا پورا 101 مرتبه به دا وی، ورسره چې کمدن هغه 41 مرتبه سوره عصر، او ورسره چې کمدن هغه 101 مرتبه یا صبورو. بس دغه نه دی زما په خیال چې هفته کې دننه به دا مسله داسې ختمه شي چې اډونوم به نی. ښه تقریبا 200% کار به کوي. ښه ټولو ته مې اجازت دی، ټولو ته مې اجازت دی، عام اجازت در کوم. وګورئ شرط په پکې دی چې اخلاص سره او د الله تعالی په ذات باندې به یقین ساتئ، دنیوي غرض به پکې مقصد نه ساتئ، نو الله به کار کوي. ښه انشاءالله ٹھیک شوه؟ که څوک خپلې اندې درکوي نو 1 کروڑ قریدله درکړي، هغه خو صحیح ده، خو تاسو ترې نه مه غواړئ. که د خپلې اندې یو سړی څه درکوي، خو دا خلک مونږ ته معلوم دي د خپلې اندې تاسو له چېرته درکوي. د خپلې اندې دی نه چې کوم نه مېږې دانه نه چو. ښه جي فاتقوا الله ويريږئ د الله تعالی نه یا اولی الالباب عقل مندو لعلکم تفلحون، د دې دپاره چې تاسو شئ کامیاب شئ بفعل الطیب. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تسألوا سوال مکوئ تاسو عن اشیاء په باره د داسې څیزونو کې ان تبد لکم که چرته دایر شي تاسو ته تسؤکم نو بد به ګڼئ دې لره. ربط ته رکوع د مخکې رکوع سره دا دی که نه چې په مخکې رکوع کې الله تعالی حکم وکړو مسلمانانو ته چې اے مسلمانانو تاسو چې کمدن هغه خپل ځان د الله تعالی د احکاماتو پابند جوړ کړئ. تاسو چې کمدن هغه څه وکئ د دې ښکار نه د اوچې د ښکار نه د احرام په حالت کې چې کمدن تاسو ځان وساتئ. اوس په دې رکوع کې بل یو تعلیم ذکر کېږي د مسلمانانو ته چې تاسو بې ځایه سوالات ګورې مه کوئ. ښه بې ځایه سوالات مه کوئ. نو بعضې علما کرامو ذکر کړي دي که نه، وایي د دې مقصد دا دی چې هغه یو ځلې پیغمبر علیه السلام منبر رسول باندې ولاړو، یو صحابي را پاسېدو، وی د الله حبیبه زما اوښه روکه شوې ده، کوم ځای کې وی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وی پلانکي صحرا کې لګیا ده هلته کې سریږي. ښه نو بل صحابي را پاسېدو، وی د الله پیغمبره زما پلار څوک دی؟ ٹھیک شوه؟ پیغمبر علیه السلام په دې خبره باندې ډېر زیات خفه شو، غصه شو، دا مخ مبارک سور شه د ډېرې غصې د لاسه. بل صحابي را پاسېدو، وی د الله پیغمبره د شام نه یو قافله را روانه ده چې کوم ځای ته راورسېده او کله به مدینې منورې ته رارسي. پیغمبر علیه السلام په دې سوالاتو ډېر زیات خفه شو. نو علماء کرام ذکر کوي حضرت ابوبکر او حضرت عمر چې کله وکتل کنه نو د دواړو جهانو د مبارک سردار دا چهره مبارکه چې کم ده کنه د ډېر غصې د لاسه هغه سوروالی پکې راغلی و. نو څه حضرت ابوبکر او حضرت عمر دې دواړو چې کم ده هغه دا کلمات شروع کړل چې رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسول النبی. الله تعالی آیتونه نازل کړل چې ګوره دغه قسم سوالات مه کوئ. پیغمبر علیه السلام دغې دریو واړو ته چې کوم نه هغه جواب ورکړه. یو ته یې وي ستا پلار پلانکې دی، دی چې کله کور ته رالی که نه نو مور ته یې وي مورې پیغمبر علیه السلام نن چې کوم دی دغسې تپوس مې وکړو ما ته دا جواب میلو شو. الله آیتونه نازل کړل چې ګوره دقسې نازیبا سوالاتو مه کوئ. ښه جي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تسألوا تپوس مه کوئ تاسو عن اشیاء په باره د داسې څیزونو کې ان تبد لکم که چرته دایر شو تاسو ته تسؤکم نو بد به ګڼئ دې لره. و ان تسألوا که چرته سوال کوئ تاسو
عنها د کسیس مبارکی حين ينزل القرآن پکم وقت چې نازلول شي قرآن تبدلکم نظائرول بشي تاسو تاب عفا الله ما فکر د الله تعالی عنها د دینا والله الله تعالی غفور بخون کده حلیم صبرناک ته قد پتا کی سراب سألها سوال کړو قوم یو قوم من قبلکم چې مکه تاسو نو ثم اصبحوا بیا ګرځیدل بیا پدې سرا کافرین انکار کوونکی ما جعل الله ندګردول الله تعالی من بحيرة اغا حرمت بحيري ولا صائبة او حرمت صائبي ولا وسيلة او وسيلي لرا ولا حام او حام لرا ولكن الذين لكن خلق كفروا كافرا شويدي يفترون درون كردي على الله فالله تعالى باندې الكذبا دروغ لرا تسجل بكو دخپل ځان نبي دريد حرمت خبري بكو لقا واکثرهم واکثر دینا لا یاقلون پویگی و اذا قیل ورکل چی اویل چرم دیتا تعال وراشی تاسو الى معاصد انزل اللہ چنا ذل کردی اللہ تعالی و الى الرسول پیغمبر دا اللہ تعالی طرفتا قالون و ایدی حسبنا کافر دمنگ دا پارا ما آس وجدنا چی منتنی منگا علیہ پدیبان دیابانا علماء دمنگا مطلب سدے مطلب دا دی کنا چی دیتا چی کل دا اللہ تعالی دا طرفنا دا قرآن مجید کی دا دی خبر دعوت ورکڑی شی چی تاسو دا اللہ پیغمبر او دا اللہ کتاب طرف تراشی دا دی دا خپل ځان د خلاصولو دا پاریو بہانا کئی چی زمونگا مشران زمونگ آباو اجداد زمونگ علماء چی سوئی وی دا ولی دا غلط وی سو مونگا دا خپل علماء خبر منوکا علماء کرام ذکر کئی اگر چی دا دی اہل کتاب علماء دی اگر دین خپل جاگیر جوڑ کڑے کا دا خپل مفادو دا پارا بے استعمالو چی سبا دا دی رغ اختل نو اگر بے پا دین کی بدلون نوستقا حالانکہ دین گوارے دا چا جاگیر ندیخا دین با دا خپل مفادو دا پارا نشی استعمالی دے دا بنوئی چیکی ندا چی کمدر حق ملایم یا زجی کمدر پلان کیم نا دا شریعت حکم دا ارچا دا پارا یو شانتے دے دکا خو اکثر خلق وی کنوی سرے وی با گفتار ملا برو وی با کردار ملا نبرو ٹھیک شوا اکثر دا دین چی کمدر دی دین تا دیر اغا خلقو چی کم دین خپل جاگیر گرنی دا خپل طبیعت مطابق پکی چلیگی کنا نا دا غی خلقو گوری دی دین تا دیر نقصان رسول دے او گوری سرے اکثر خلق چی کم دے دا دق کی دین نا دا لریوالی سبب چی جوڑ شوی دا نا دق کا علماء و دق کا خلق کی جوڑ شوی دی خواه کم دے جی اولو کانا اگر کچرتوی آباؤهم مشران دی لا یعلمون شئین نمی علم لرن کی دسسیز ولا یهتدون نمی دی ہدایت مندن کی یا ایو الذین آمنوا مومنانو علیکم پتا سبند لازم دے انفسکم فکر اصلاح دخپل دانونو لا یضرکم ضرر نشید الرسول تاسو تا من آسوک بول چی گمراشوی دے اذا احتدیتم ارکل چی پہ ہدایت باندی تاسو سو کئی دخپل اصلاح غم اوکی پل ځان ټیک کئی بیا د دین رستو د بل غم کوئی خوا نمونگا جی کمدر د بل د اصلاح فکر خو کو خپل گریوان کے سار ندن نکو چی ما کسی دی حالانکہ سرے قرآن مجید کے اللہ وی کنا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم بل تا خود نیک خبری کے خپل ځان دی خپل گریوان کے مسر کتا کنا لگ ځان تا مگورا لگ د خپل ځان د اصلاح فکر مکا نمونگا دا بل دا اصلاح فکر رستو رنبے دا خپل اصلاح غم پکار دے خواہ دا خپل اصلاح غم خپل فکر چے ما کولی دا کمی دے اگی کمی دا لری کولو کوشش پکو خواہ الاللہ دغی اللہ تعالی طرف تمرجوکم واپس استاسو را جمیعن دا طول خلقو فینبیوکم پس خبر بدر کی تاسو تاب بما فآسبان دی کنتم چی تاسو تعملون عملون کون کی
یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو شهادت بینکم گواہی ستاسو په مابین کې دا حضر هر کله چې راشي احدکم الموت یو تر تاسو نه مرګ حین الوصیة په دا وخت کې وصیت کول اثنان دوه کسانو ته ذوا عدل منکم هغه عادلان دوه کسان د تاسو نه او آخران یا نور دواب من غیرکم ما سوا د تاسو نه ان انتم کچرتی تاسو ضربتم سفر کون کی فی الارض پزمک کی پاسابتکم رسی تاسو تا مصیبت الموت اغا حادثه د مرگ تحبسونهما ایثار کی دا دواړه من بعد الصلاة رست د منځنا فیقسمانی پس قسمون بخوری دی بالله پا اللہ تعالی باندی ان ارتبتم کچر تشک کوي تاسو لا نشتری ناخلو منگا بی پدی سرا سمنن پیسی ولو کان ذا قربا اگر کچر توی رشتہ داران ولا نکتم شهادتن نپٹو منگوائی لراب اللہ تعالی انا بی شک منگا اذن پدا وقر من الاسمین خامخایو بدو گناہگارانونا علماء ذکر کئی وی دی آیت کے اللہ تعالی یو واقعی طرف تا اشارہ کئی چی یو مسلمانو او د سرا د په سفر باندې تو نو دو دوران سفر د په خپل ځان باندې پوه شي چې زما خو هغه منزل ته رسیدل دا ممکن نه دي نو د سرا د دا چې کم سازو سامانو کنه نو دی یو خفیه لیست جوړ کو او هغه په دې سامان کې سنبال یو سایت ته کې خودو او دا سامان چې کم نه دی خپل ملګرو ته حواله کړي دا بس کوئی دا بطور امانت زما وارثانو تور ورسوي ښا ٹھیک شو نو علماء کرام ذکر کوي وای پدی کې د یو جامو چې هغه سو په هغه باندې د سرو زرو نقش کړي شوی او د چاندیو ښا د چاندیو د سرو زرو نقش په کړي شوی نو دای راولګیدل هغه جام هغه تینا سایت تکو او نور چې کم بیکار سازو سامانو نو هغه دی وارثانو تور ورسو نو وارثانو چې وکتل چې پاغي کې سره خفیه تور باندې هغه لیست د کې سامان پروت چې په دې سامان کې دا سيزونه پراته دي نو دای چې وکتل هغه جام پکې نو دای هغه دواړه راوختل وته وی راشي په دې کې څه صورت حال له نو علماء کرام ذکر کوي هغه صفا انکار کو صفا انکاریو کو چې سره مونږ خود دې نه یو خبر نو د شریعت حکم دا چې ورته بیا قسم ورکول کیږي ښا البینه علی المدعی یقین سره گواهان به هغه سره پیش کوي چې کوم دعوه کوي نو دعوه کړي چې کوم نر هغه د وارثانو سره به چې دای سره زموږ سره د دک میت هغه مال دی او نو دای انکار کو چې نه موږ سره خو څه شی نشته موږ چې سوا واپس کړی نو د شریعت حکم دا دی چې البینه علی المدعی مدعی به گواهان پیش کوي والیمین علی من انکارا چې کوم سړی د دک دعوا د منلو نه انکار کوي نو دی به بیا قسم کوي ښا نو شریعت دغه قانون دلته کې ذکر کوي فَإِنْ عُثِرَا پس کچر تدائر شدا خبرا عَلَى أَنَّهُمَا پدی خبر باندې شدا دوارا استحقا مستحق شوی دی اسمن د گنا د پټولو د حق خبری فآخرانی پس گواهان بقائم شي دو کسان یقومانی قائم مقامهما پزید دی دوارو باندې من الذين دا خلقنا استحقا چه مستحق شوی دا قسم علیہم پدی باندی الاولیان اغا مخکینی گواهان مخکینی کسان چه کم قسم کئی کنا نو علماء کرام ذکر کئی کچرتا اغی پدنا حق باندی قسم اقوڑو نو بیا بد دی وارثانو نا قسم اغسطے جیغا وارثانو نا اسنا چرتا دی دا زائد چیز مطالبہ نی کری فیقسمانی پس قسمون بخوی دادوارا باللہ پا اللہ تعالی باندی لشهادتنا خامخا گوئی دمونگا احقو ذات حقدار د قبولیت من شهادتهما د قسمون د دوارنا وما تدینا من تجاوز نره کڑے پا اخبرو قسمونو کی پنا حق باندی انا بشکمون ایدن پدا وقتی لمن الظالمین خامخایو بر ظالمانونا ذالک دا خبرات نازیات نزدیدا ایاتو بالشهادتی دا چراتلو کی پا گواہی سرا علا وجهها پخپل اصل باندی او یخافو یا چی یریگی دے ان ترد ایمانن دا چی واپس کی گی با قسمون آباد ایمان مرستو دا قسمون دینا مطلب دا دے کنا چی دی سر بدا غم وی
ای سره به دا فکر وي نو گواهی بم په صحیح طریقې سره کوي، حق بم نه پټوي. او بل قسم چې کوي که نه نو په دې قسم په دې معامله کې به ګوره احتیاط کوي. دا قسم به ورته مولی او ګازر او ټیپر نه ښکارېږي او د بل مال هغه به په ناحقه نه خوري. واتقوا الله ویریږي د الله تعالی نه، واسمعوا واورئ تاسو قبول کوي احکامات د الله تعالی. والله الله تعالی لا يهدي القوم الفاسقین، هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته. یوما په ورځ یجمع الله الرسل چې جمع به کړي الله تعالی پیغمبرانو لره، فیقولو پس تپوس به کوي الله تعالی ماذا اجبتم، د څه شي جواب درکړی شوی تاسو ته. ربط تو رکو دا مخ کی رکو سره دا دی کنا چې په مخ کی رکو کې ثبوت د عذاب په ګناهګارانو باندې او چې دنیاوی سزا ده. نو په دې رکو کې بیان د یوم المجازات تا چې په قیامت کې به الله تعالی چې کوم ګناهګاران دي کنا نو دوی ته به الله تعالی هغه حقیقي سزا ورکوي. یوما په ورځ باندې یجمع الله الرسل چې جمع وکړي الله تعالی پیغمبرانو لره، نو فیقولو تپوس بکي الله تعالی د دې پیغمبرانو نه ماذا اجبتم، څه جواب درکړی شوی تاسو ته د خپل امتونو د طرف نه چې کله تاسو ورته پیغام الهي ور ورسو. نو دوی سوي قالو نوائی بدی لا علم لنا نشتر علم زمانگ دپارا انکا انت بیشکت چی علام العیوب علم لرن کے پس باندی پا پتو خبرو باندی بما عاب عنا من اجابت القومی چی زمانگ دا دی قوم دا تابیداری دا کنا فرمانی دا کنا اللہ دا دی خطا تا پتا دنو. اس قال اللہ اس پا آغا وقت قال اللہ چی اوپا فرمائی اللہ تعالی یا عیسیٰ بن مریم اے عیسیٰ بن مریم اے عیسیٰ علیہ السلام زوید بی مریم اس کو ریاد کت نعمتی نعمت زمالی کا پتا باندی والا والدتی کا پمورستا باندی اذا ایتو کار اس پا آغا وقت ایتو کا چی محکم کرمی اتالا راب بروح القدسی پر روح پاک سارا مطلب تینا سے دی جبریل امین دے او یا تینا انجیل دے خواہ تکلم الناسا خبری بکولی تا خلق و سراب پیل مہدی پغیگ دمور کی وکہلن او پزور عمر کی. نگوار علماء کرام ذکر کی دلتا کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزی ذکر کی گی نو پزور عمر کی خو ہر سڑے خبری کئی. نو دلتا کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مہد دا ذکر کول دا خٹک ثابت تی معجزہ دا خدا دا دی کال دا ولی ذکر کی گی. نو علماء ذکر کی دی کی اشارہ دی خبری طرف تدا چی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ورکوٹوالی دا خبری دا گوری گڑی وڑی خبری نوی بلکہ دا سی دا عقل مندی خبری بوی لکا چی سنگ یو عمر رسید سڑے دا عقل او دا دانش او دا تجربی پا بنیاد باندے کمی خبری کئی کنا نو دا خبری با حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مور پغیگا کی کولے کا پوئی گئی تاسو. وَإِسْ پَآغَ وَقِّي عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ چِ تعلیم می در کتا تا دا کتاب والحکمتا و دا حکمت والتوراتا دا تورات والانجیل و انجیل. وَإِسْ پَآغَ وَقِّي تَخْلُقُو چِ پیدا کولتا من الطین دا خطناب کہیعت الطیری شکل دا مارغانو بِإِذْنِي پا حکم زما سراب فتنفخو پستا وفکوالو فیہا پدیکی فتکونو پسفی بدا طیرن مارغان بِإِذْنِي پا حکم زما سراب وَتُبْرِعُ الْأَكْمَحَا وعلاج بدیکو دما درزاد لون والعبرسا دبرگی مرض والا بِإِذْنِي پا حکم زما سراب وَإِذْ پاغ وقت تخرج الموتا چراو باسل بتامڑو لرا بِإِذْنِي پا حکم زما سرطا بسکل تابا جی کم دے دمڑی قبر تابا ادری دی او قم اذن اللہ با دی اوی اگر کہ با اللہ تعالی روح واچو اگر بے راجوان دے کخا. وَإِذَا وَيَابْ كَآغَ وَقْتِ بَنْ قَلْ وَإِذْ فَآغَ وَقْتِ كَفَفْتُو چِ بَنْ قَلْ مُنگا بنی اسرائیل لَلْعَنْ کَرَتَانَا. علماء کرام ذکر کئی وَإِذْ یاد کر اغا وقت چی کم ٹیم کی دا بنی اسرائیل دا یہود تا تا دا نقصان در رسول دا پارا راغلیو خوا از جیتهم ٹھیک تے جی وَإِذْ أَوْفَعَا وَكِ كَفَفْتُو چِ بن کلل منگا بنی اسرائیل لَعَنْ کَرَتَانَا
اذ جئتهم ارکل چتارات لکل دیتا بالبینات پخکار معجزات سرا فقال الذین پسوی خلق کفرو چی کافران شو منهم ددیرا ان هذا نددا الا مگر سحر جادو دے مبین الخکارا وَإِذَا وحيت وقت حكمك منغا إلى الحواريين حواريين تاب تفسير قرطبي ذكر كري ذكر وإذ أمرتهم أركلت حكم أكمنغا يا وإذ أوحيت فماند ألهمتها إلهام ميوكم ان آمنو دا چیمان نڑی تاسو ان آمنو بی دا چیمان نڑی تاسو پا توحید زما و برسولی پر رسالت دا پیغمبر زما قانون اویل دی آمنا ایمان نوڑی دی منگا وشہد او سشا حضور اکا گویو کا پدی خبر بندی بعننا دا چیو منگا مسلمون تابیداری کون کی دا اللہ تعالی اذ قال الحواریون ارکلت اوی حواریینو یا عیسی بن مریم عیسی بن مریم هل یستطیعو آیا سکی آیت قدرت لری ربستا ویجب دعوتک دا چستا دعاگانی قبولی کی هل یستطیعو آیا قدرت لری ربکا ربستا ایونزل علینا دا چنادل کی پمنگا باندی مائدتن یو خوانچا من السمائی دا جانب الاسمان نام قال نو فرمائے ورت عیسیٰ علیہ السلام اتقوا اللہ ویرگید اللہ تعالیٰ نام ان کنتم کچرتی تاسو مومنین ایمان راوڑن کیوی دک قسم سوالات مکوی زکا پربیشی معجزی سرارستو سی راتلل دا عذاب ویقا چه کلم یو قوم دا اگا دا پیغمبرنا معجزی طلب کردی دا کنا او دی دا دک معجزین پس دا پیغمبر خبر ندا منلی نو اللہ تعالیٰ پی عذاب یارا لے گرے دیکھا قالون اویل دی حواریینو نوریدو ارادل رمونگا انا کلادا چی خوراکم کمونگا من حاد دی خوانچین تبرکن دبرکت تپارا وتطمئن قلوبنا دا چی مطمئن شنون زمونگا ونعلم او سشی ونعلم دا چی یقین راشی زمونگا ان بیشک شان دادے قد پتا کک سرا صدقتنا تا رختیا ویلی دی مونگتا ونکونا دا چی شمونگا لیا پدی بندی من الشاہدین دا گوائی کون کنا اذا رجعنا الى قومنا ویچی کل اخپل قوم تا واپس لار چکنا چی مونگ ورتدا ویلی شو چی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ معجزہ ورکڑی وا او دا اغی معجزی ظہور مونگ پخپل استرگولی دلیو خوا قال عیسی بن مریم نوی عیسیٰ علیہ السلام زید بی مریم اللہم اے اللہ ربنا اے رب دمونگا انزل علینا نازل کی پمونگا باندی مائدتن یو خوانچا من السمائی دا آسماننا تکون لنا دا چیشی زمونگ دا پارا عیدن اغا خوشالی لأولنا دا پارا دا مکنو خلق زمونگا و آخرنا دا پارا دا رستنو خلق زمونگا وآیتا من کیا نشانی ستار طرفنا ورزقنا رزق راکی منگتا وانت خیر الرازقین و بشکت بہترین در رزق ورکون کنے بہترین رزق ورکون کے خوا قال اللہ نو فرمائل اللہ تعالی فاجاب اللہ دعاءہو اللہ دا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دخ کا دعائی قبول اکڑا انی بی شکد چم منزلها نازل انکم دی خوانچی در علیکم پتا سبندی فمن یکفر پسارا چاچی کفر کو بعدو رستر دی نازلی دود دی خوانچینا منکم دی تاسونا فا انی پس بی شکد چم اعذبه عذاب ورکم دتا عذاب اندا سے عذاب لا اعذبه احدا من العالمین چی نبمی ورکڑ دا سے عذاب یو تپ مخلوقاتو کی دا سے نوع دا عذاب ببل چاہتنی ورکڑ شوی یعنی دا دینا دردناک و علمناک عذاب بدر تدرکم کنا چی چابا دا کی عذاب پبارک اوریدلی نیکا تکشوا نو علماء کرام ذکر کی مقصد دا آیت دا دے کنا چی تاسو خو دا کمی معجزی مطالبہ اکر اگا معجزہ خود در تا اللہ در کئی خو گوارے دا کی معجزی سارا تابیداری دا اللہ دا لازمی دا کا کہ تابیداری مو انکڑا نس چل بئی دا اللہ تعالی عذاب بدر باندے رازی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ وَرْكَلَچُو فرمائل اللہ تعالی یا عیسی بن مریم یا عیسی بن مریم اے عیسیٰ علیہ السلام زوید بی مریم انت قلت للناس اتاویلی خلقتا اتخذونی چیون سیما لرا امی مور دما لرا
الہین دو معبودان من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نا. نو ربط رکو د مخ کی رکو سره بالکل ښکارا دی چې په مخ کی رکو کې سو په مخ کی رکو کې واقعه دو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام او د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه پیغمبري او نبوت د هغه تذکره وشوه. اوس په دې رکو کې نفي د الوهیت د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله پیغمبر دی د الله بنده د الہ نه دی. وَإِذْ أَوْفَى وَقِّ قَالَ اللَّهُ چې وفرمای الله تعالی یا عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام دوی د بی مریم أأنت قلت للناس اتا ویلو خلقتا اتخذوني چونی سیما لرا امی امور دما لرا الہین دو معبودان من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نا. قالن اوبا فرمائی دا عیسی علیہ السلام سبحانکا پاکی دا تعالی را تنزہد تنزیحک من الشریکی اللہ پاک گرم تعالی را دا شریک نخوا. ما یکونو لنا ندی مناسب زما دا پارا انا قولا دا چی اوایم زما خبراب لیس لی بحق چی نشتر زما دا پارا دی حق یعنی زما دا پارا دا خبرا دا وینا دا الفاظ ویل دا جائز ندی دا مناسب ندی زما دا پارا. ان کنتو کچرتو مدو قلتو وین کدی خبر لهم فقد پتا کی سراب علمتا تسی تب خبردار وید دینا اللہ تاسو تا علم دے چی ما دا خبر ندا کری خوا. تعلمو علم لرون کے ما پاس پی نفسی چی پا نفس ما کی دی ولا اعلمو زن پویگم ما پاس پی نفسی کا چی پا علم ستا کی دی انکا انت علام العیوب بے شکت سی علام العیوب اغزیات خبرداری لرون کے دعیب و خبر دی انسانانونا. ما قلت لهم ما وینا ندا کڑی دیتا الا مگر ما دا سامرتنی چتا حکم کردے ما تبی پدی سراب ان اعبد اللہ دا چی بندگیو کئی دی اللہ تعالی. خلاصہ دا صورت تا چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ وحدانیت منی نو اے نسواراو تاسو چی دا کما دا حضرت عیسیٰ دا الوحیت دا دعوی لرئی دا کا دعوی مباطل دا ذکر الوحیت دا خاصہ دا اللہ تعالی دا خواہ. ان اعبد اللہ دا چی بندگی وکید دی اللہ تعالی اعبدو پمانا دا وحیدو سرا ربی چی رب زما دے و ربکم و رب ساسو دے وکنت ومزو علیہم پدی باندی شہیدن نگہبانی کون کے ما دمت فیہم ترکمی پوری چی موجود وم پدی کی فلما پس ہر کلچی توفیتنی تاوچت کمال راسمان تا. نو تفسیر قرطبی لکلی دی رفعتنی الى السمائی چی آسمان تا دی اچت کلم کنا نو کنت انت الرقیب علیم بیاتوی نگاہبانی کون کے پدی باندی اللہ بیا خودتی تا خبردارنو وانت تچی علا کل شین پار یو سیز باندی شہید روبروی علم لرن کے ان تعذبهم کچارتا عذاب ورکے دیتا نو فإنهم عبادک پس دی سری بندگان ستا دی فلکت تصرف بما شئتا ستاقو خدنو وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ كَچَرْتَ بَخَنَوْ کی دیتا نو فَإِنَّكَا پس بیشک انت العدید الحکیم تغالب حکمت والی. قال اللہ نو فرمائی اللہ تعالی هذا دا یوم یورز دا ینفع الصادقین چه پایده باور کئی پدی رضی کی اگر اختین خلقتا صدقهم اگر اختیا ویناد دی لهم دی دا پارا جنات باغون دی تجری چی بیگی با من تحتها الانحارو لاندی دونو دی نهرنا خالدین فیها میں شبو سیگی پدی کی ابدا مدام رضی اللہ عنہم راضی وی اللہ تعالی دینا لصدقهم دا وجہ دا دی در اختیاو دا وجنا لنو دا صدق نا مطلب ایمان دیخوا تصدیق کول دا وحدانیت تباری تعالی. وردو عنہ دی براضی وی دا اللہ تعالی نا چکم ثواب اللہ دی تور گئی. ذالک الفوز العظیم دالو یا کامیابی دا چی اللہ تعالی یو انسان تخپل رضاور کی و جنت و تور کی دا دین الو یا کامیابی بلا نشتقا. للہ دا پارا دا اللہ تعالی ملک السماواتی بادشاہت آسمانونو دے والارضی او دزمکو دے وما فیہن نوا چی پدئی کی دی پس مکا پا آسمان کی سمر مخلوقات چی دی کنا دا اگی طول متصرف اللہ دے حضرت عیسیٰ ندے.
نو الله تعالی متصرف ته نو چې څنګه حکم مناسب غنی نو د خپل بندګانو ته کوي چې کوم قانون د دې بندګانو د پاره مصلح وي نو د هغه قانون په دې بندګانو باندې نافذ کوي چې کوم د دې بندګانو د پاره مضر وي کنه نو هغه شی د دې بندګانو باندې حرام ګرځولې دی ښا ٹھیک شو وهو دا الله تعالی على كل شيء پر یو چیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی قادر دی نو حضرت عیسی د دک کیسونو قدرت نه لري الله د هر چیز نه خبردار دی او قدرت لرونکی دی نو حاجی تیورکو حاجی زبر دعا وکړئ چې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله زمونږ د ټولو دا ناسته قبول کا الله مونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه را نصیب کا د قرآن پاک په ترجمه په تفسیر په الفاظو په معانیو کې زمونږ نه څه قسم لکمې راغلي غلطي راغلي کوتاهي راغلي الله مونږ ټولو ته د هغې معافي وکړه الله زمونږ نه رضا شه الله زمونږ نه داسې رضا شه چې بیا هېڅکله ناراضه نه شه اله العالمین مونږ ټول د شریرانو د شر نه د حاسدانو د حسد نه د بنیتو د بنیتۍ نه د جادوګرو د جادوانو د کوړو د منترو نه الله زمونږ حفاظت وکړه اله العالمین مونږ ټول د تاڼو تحصیلونو هسپتالونو اکسیډنټونو نه وساته الله مونږ د خرابو مرضونو د لا علاج بیمارو نه وساته اله العالمین زمونږ د ټولو په زندګو کې دینداري پیدا کا الله زمونږ په زنانو او په نارینو کې حیا پیدا کا الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا الله زمونږ بے اولادو له اولاد ورکا الله زمونږ د پریشان حالو پریشانی ختم کا الله تعالی زمونږ بے روزګارو له روزګارونه ورکا الله زمونږ د قرضدارو قرضې د غیبونه ادا کا الله زمونږ د ضرورتمند ضرورتونه د خپل در نه پوره